نو ډېرې قیمتي ورځې شپې دي چې عبادت پکې کو. حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دا شپه رونولې او خپل د کور اهل بیم بیدار کو هغې ته به هم وي دې شپو کې عبادت کوي. او دې شپو ورځو کې دا یو څو ورځې پاتې دي دې کې مونږ او تاسو لږ د خلقو سره تیر چې څه هغه ییر کو د خلقو سره لږ ښه سلوک وکړو د خلقو زړونه والو د غریبانانو دعاګانې والو. اخري عشره ده او اخري ورځې شپې دي چې د اختر په ورځ او د اختر په شپه راته دنیا شي خلک دعاګانې وکړي او خپلې دعاګانې وکړو راته دا نور خلق دعاګانې وکړي. دا به ډېره بهتر وي. ورورولي او اخوت او د یو بل سره روابط چې دي هغه صحیح کړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی لا يحل لمؤمن ان يهجر اخاه فوق 3 لیال. د یو مسلمان د پارم دا حلال ندی چې هغه د مؤمن رور سره د 3 ورځو نه په اپله باندې خبرې بندي کړي او قطع تعلق وسره. دا د یو مسلمان او مؤمن د پاره حلال ندی چې دی ور سره د 3 ورځو نه په اپله باندې د هغه سره قطع تعلق او د هغه سره د اختلاف او د خبرې بندول د 3 ورځو نه په اپله باندې سیوای. یو روایت کې دومره سخت وعید راغلی دی چې وی چا د بل رور سره قطع تعلق کړی تعلق یې ورسره ختم کړی او هغه د 3 ورځو نه په اپله شي او دې دوران کې دی وفات شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی دخل النار. دا سړی اور ته داخل شو چې د 3 ورځو نه په اپله قطع تعلق و په دې دوران کې دی وفات شو. دومره سخت وعید نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دی چې دخل النار دی اور ته داخل شو. حدیث مبارک کې راځي یو سړی سره د بل قطع تعلق او دی ورله مخې له ورشي او دی پې سلام ورواچي هغه جواب ورنکي دی بیا سلام ورواچي هغه بیا جواب ورنکي دی بیا سلام ورواچي هغه جواب ورنکي. حدیث مبارک کې راځي الله به د هغه ګنام په ده باندې بار کړي. دی سلام ورچي هغه جواب نه ورکوي دی سلام ورچي هغه جواب نه ورکوي الله به د ده هغه ګنام بیا په هغه بار کړي. هغه سلام ورچي ته ولې د سلام جواب نه ورکوي نو ټولې روجې د خدای د یرې ونیولې او د الله د یرې روجه وه. دا باقي روجې د الله د یرې د وجې نه نیسو. نو هسې نه چې د سړي روجی او د روجې په حالت کې سړی ته وایي السلام علیکم او سړی ترې نه مخ واړي او دی د روجه ماتي په ټیم کې وي الله ما معاف کړي او دا روجه مې قبوله. ستا روجه و مسلمان رور مخې له درغې او تا د سلام جواب ورنه هغه تا له مخې له درغې او تا ورته غږ ونه کړو دا ستا روجه ده دا ستا د خدای د یرې تا روجه نیولې ده او تا له مسلمان مخې له راغې هغه په تا باندې سلام ورچي او تا هغه له جواب نه ورکوي. نو چې دا روابط برابر کو دا روابط برابر کو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم 3 ځله وفرمایل وی والله لا یؤمنو والله لا یؤمنو والله لا یؤمنو. وی زما دې د الله په ذات قسمی چې مؤمن نه دی زما دې د الله په ذات قسمی چې مؤمن نه دی زما دې د الله په ذات قسمی چې مؤمن نه دی. صحابه ورته وی څوک یادوي د الله حبیبه وی چې ګاونډي د هغه د تکلیف نه محفوظ نشي ګاونډي د د تکلیف نه بچ نه دی نو دا مؤمن نه دی. مطلب دا د ایمان کامل نه دی چې د څو پورې د ګاونډي د تکلیف نه محفوظ شوی نه دی. ګاونډي ته د نه تکلیف ته نبی علیه السلام وی د ایمان کامل نه دی. د ګاونډیانو سرم روابط ښه صحیح کړو رشتہ دارانو سرم روابط صحیح کړو او غریبانانو تپوسو کو د یتیمانانو سره روابط او تعلق برقرار دې کې خپلې
خپل ربدي او خپل چړه کې سوي کګلیچونه هغه پریدو خالص د الله د رضا دپاره دا 2-3 ورځې وګرځو د خلقو سره روابط چې یاره دې کې به الله د جهنم نه رهایي نصیب کوي الله به د اختر په ورځ د روجې بدله ورکوي چې ماله الله تبارک وتعالی د روجې بدله راکړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من کان یؤمن بالله والیوم الآخر څوک چې په الله ایمان ساتي او په ورځ د آخرت ایمان ساتي فلیکرم ضیفه دې د میلمه اکرام وکړي دې د میلمه اکرام وکړي دې د میلمه خیال وساتي حدیث مبارک کې راځي چې میلمه تاله میلمه راغی نو یوه شپه او یوه ورځ دا به هغه له تکلف کوي مطلب د خپل وس مطابق په هغه له اضافي خوراک تیاری دا د میلمه حق دی یوه ورځ او یوه شپه دې کې به ول تکلف کوي لکه د کور د سالن نه علاوه بدل څه پخی دی میلمه دی او 3 ورځې د میلمستیا حق دی او د 3 ورځو نه په اپله چې شوله نو چې په ته په ده باندې څومره خوراک کوي نو هغه صدقه ده بیا د 3 ورځو نه په اپله به تا ته صدقه د صدقې اجر الله درکړي و حدیث کې دا من راغلی ده چې میلمه چې دی دا به د 3 ورځو نه په اپله باندې بیا ایساریږي هم نه خو کو ایساري میلمه نو تا دپاره دا بیا صدقه ایساري خپل میلمه له ډوډۍ وراو الله به د صدقې اجر درکړي حدیث مبارک کې راځي وی چا چې یو میلمه ته بالغ سم کو چا چې میلمه ته بالغ سم کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی وی دا بنده به الله ضرور بخي دا میزبان به الله ضرور بخي چې دې میلمه ته بالغ سم کې او د میلمه عزت او اکرام او نبی علیہ السلام فرمایل ومن کان یؤمن بالله والیوم الآخر فلیصل رحمه څوک چې په الله او په ورځې د آخرت باندې ایمان ساتي نو فلیصل رحمه دې د رشتہ دار سره رشتہ بحال کی دې تعلق د رشتہ دار سره بحال کی فلیصل رحمه چې دې په الله ایمان ساتي او په ورځې د آخرت بیا او فرمایل ومن کان یؤمن بالله والیوم الآخر څوک چې په الله او په ورځې د آخرت باندې ایمان ساتي فلیقل خیرا او لیصمت دې چې خبرې کوي نو یا دې د خیر خبره کوي او کو د خیر خبره نشي کولی نو دې د چپ پاتې شي چې په الله او په ورځې د آخرت ایمان ساتي نو یا خو دې د خولې نه ښه خبره راوباسي او که ښه خبره نشي رایستی نو بس دې د چپ پاتې کېږي چپ ځکه چې وی د چا خبرې سیوا شي نو د ده به غلطۍ ډېرې شي څوک خبرې ډېرې کوي نو د ده به غلطۍ ډېرې شي نو یا د نیکه خبره کوي او یا د چپ اوسیږي د دواړو جهانو سردار فرمایي نو آخري ورځې شپې دي چې ډېر عبادت پکې وکړو او د خلقو زړونه پکې رضا کړو د خلقو سره پکې روابط خپل سم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی من بدأ بالسلام بریء من الکبر چا چې په سلام سره شروع وکړله اول سلام ورواچو بریء من الکبر دا سړی چې دی به بری وي د تکبر نه به دی الله بری کوي دی به الله د تکبر نه بری ساتي نو ښه روابط د یو بل سره چې څومره درنه کېدلی شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل انا وکافل الیتیم فی الجنة هکذا واشار بالسبابة والوسطى نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل وی انا وکافل الیتیم فی الجنة هکذا وی اے صحابو زو او کم سړی چې د یتیم پالنه کوي د یتیم پرورش کوي د یتیم پالنه کوي انا وکافل الیتیم فی الجنة هکذا وی زو د یتیم پالون کې چې یو هغه به د جنت کې داسې یو ځای زما سره دا سبابه ګوته یې راواغستله او دا وسطا دا 2 ګوتې یې راواغستې او داسې ډبلې کړلې
وی چې کم سړی د یتیم پالنه کوي زو او د یتیم پالون کې به په جنت کې داسې یو ځای او بیا د یو بل نه داسې جدا کړي. مطلب دا چې د دې ګوتو په منځ کې دا دومره فاصله ده زما او د یتیم د پالون کې په منځ کې به دقه عمره فرق وي. الله به د یتیم پالون کې له دومره لوی مقام ورکوي چې کم سړی د یتیم پالنه کوي او د یتیم خیال ساتي او د یتیم خیال وساتي نو دې روژه کې به ډېر یتیمانان وي ډېر به عجزانان وي د هغې یتیمانانو خبر پکې والو د هغې عجزانانو خبر پکې والو چې د رمضان المبارک میاشت تیره شوله او تا د عجزانانو کورونه معلوم نه کړل تا د یتیمانانو کورونه معلوم نه کړل تا د کونډو کورونه معلوم نه کړل معلومیږي دا چې ستا روجې پیدا نه ده تا کې همدردي نه ده راغلې تا د یتیمانانو د فقیرانو کورونه معلوم نه کړل تا د هغوی سره احسان ونه کو تا د هغوی سره حسن سلوک ونه کو نو ستا روجې هېڅ پیدا نه ده کړې ستا روجې تا له پیدا نه ده درکړې تا د دې خلقو کورونه معلوم نه کړل نو 3-4 ورځې پاتې دي ای ځوانانو الله ښکلې ځوانۍ درکړي دي ای د وس خاوندانو الله چې چا له وس ورکړی دی دې 3 ورځو کې ولګئ د غریبانانو د یتیمانانو د فقیرانو کورونه معلوم کئ دا اختر چې څنګه په تا را روان دی دا په یتیمو مختر دی دا د کونډې مختر دی دا د فقیرانو مختر دی دا د دې ټولو خلکو اختر دی دا یوازې ستا او ستا د بچو اختر نه دی دا د دې ټول کلي د غریبانانو اختر دی چې ټول وګرځو ځان سره یتیمانان فقیران په دې اختر کې برابر کو زوامه ډېر بختور به هغه کس چې د اختر په ورځ باندې هغه جماعت ته او عیدګاه ته راغلی د اختر مونځ پړاوی او دنیا غریبانانو له یتیمانانو له کپړې اغوستي او هغې نوې جامې اغوستي او هغه عیدګاه ته او جماعت ته د اختر مانځه له راغلي او دی وی الله ما معاف کړي یو ځای ورسره هغوی لپې اوچتې کړي چې الله دې معاف کړي د زمونږ اختر د خپل اختر سره برابر کو د زمونږ خوشحالي د خپلې خوشحالۍ سره برابر کړله د نن مونږ په اختر کې یو شان کړلو تاسو ته پته نه د اختر شپی مونږ خوشحالیږو خوشحالۍ مناوو خوشحالۍ کوو پته راته نه په دې کلي کې او په دې چم کې په دې علاقه کې ډیرو کورونو کې د اختر په شپه جړای ډیر غریبانان ډیر ماشومان ډیر یتیمانان مور ته راغونډ شوي کونډې ته خپل بچي راغونډ شوي د اختر په شپه هغه مور ته خپل پلار یادوي مور ورته خپل خاون یادوي هغه بچي ورته وایي د پلانکي بچي داسې دي او د پلانکي داسې دي هغه ځان له جوړه راوړله هغه خپله جوړه راوړله مور ورله جواب نه ورکوي بچی ورته وایي پلانکي هلک خپله جوړه راوړله مور غلی بیا ورته مور وایي ته جوړه مه غواړه دی وایي زه ولې جوړه نه غواړمه مور ورته وایي د هغې پلار شته دی او ستا پلار نشته دی د هغې نن پلار شته او ستا پلار نشته نه خو ماشوم دی هره کوټی دی هغه نه پوهیږي نو هغه پر یادو کې وي یا الله چې اختر دې راوستو نو ما نه دې پلار ولې اغوستو چې په ما دې د اختر شپه راوسته نو زما نه دې ولې پلار اغوست ډېرو کونډو ته په دغې ورځ باندې د خپلو خاوندانو احساس وشي د اختر ورځې خاون ورته یادیږي د اختر ورځې بچو ته خپل پلار یادیږي اے مالدارانو دا به مختري دا به مونږ له مزه راکوي چې مونږ په نوو کپړو کې راغلي یو د اختر مونځ پړاوو او ستا د کلي یتیمانان فقیران هغه راغلي او په زړو جامو کې په جومات کې ولاړي په عیدګاه کې او د اختر مونځ پړاوي تم مالداري تالم الله مال درکړی دی ستا په دې مال کې وفي اموالهم حق للسائل والمحروم الله وی د دې په مالونو کې د سائل او د محروم خلقو حصه ده زمونږ په دې مالونو کې د دې غریبانانو د دې یتیمانانو د دې کونډو او د دې فقیرانو او د دې عجزانانو حصه ده مونږ سره د دې برخه ده اے مالدارانو د دې برخې وکئ
عثمان رضی الله تعالی عنہ به وی مال درې خبرې ډیر خوند راکړي د قرآن تلاوت کول بربندو له کپړې ورکول او وږي مړول چې وږي مړوما او بربندو له کپړې ورکوما او د قرآن تلاوت کوم دا باقی ورځې د قرآن تلاوت کوا چې وږي ویني ډوډۍ اخله چې بربند ویني کپړې ورله اخله